نه ته مې ام پی ته مې منسټر ته مې وزیر اعلی ته مې چې ستا زوی زما په شان په کټ سم لاستو ته به ولا څه نه کې زه صرف تاسو نه دا یو سوال دا کوم درې کیمرې په وساته د سوشل میډیا باندې تاسو به څه کوئ ته به د خپل بچي دپاره څه کې ته به ولا کم زیاته منډې وې چې ته زما په شان شوې که نه او زما په شان غریب شوې او ته یو پارټۍ له لاړې بلې له لاړې ایم این اے له لاړې ام پی اے له لاړې او تا ته هغه وایي چې نه کېږي ستا نه کاغذ والي سیټ ته کېږي او په تمه دې ساتي نو افسوس چې ستاسو بچي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو د دغه د اټو پاټو چې کم دی موږ نه ډیر زیات خپل بچي هم واغستو او په دې کې چې کم دی زموږ هغه بچي چې ډیر زیات پکې شهیدان شو څوک پکې جوبل شو او څوک چې کم دی اوس هم چې کم دی په کټونو باندې پراته دي د خپل ژوند سره چې کم دی په جنگ دي عزتمندو دا افتخار دی 22 کلن دی دا په 2013 کې د یوې پارټۍ اے ان پی په بلاست کې چې کم دی جوبل شوی یعنی زخمی شوی دا تاسو اوس کتلی شئ د دې داسې حالات دي جي دا پروت دی د 2013 نه دا اتم کال دی جی او دا پروت دی د دې د حالات تاسو کتلی شئ ویم ځواني وي صیبه خو بس لاړه شي په بلاست کې لاړه شي په دغه پښتنو باندې بلا تجربې کیږي او په دغه تجربو کې بیا ډیر زیات نقصانونه چې کم دي زموږ دغه پښتانه بچي زموږ هغه بایګان چې کم ډیر زیات بیوسه او کم ډیر زیات غریب او بیکسه خلک چې هغه برداشت نشي کوي دا اوس دلته دې ته پروت دی دا لطیف صاحب دی د والد صاحب دی دا به اوس د دې خرچه څه اوچته کړي د بلاست وشو حکومت ورته په زخمیانو په کوټه کې دته چې کم دی 1 लाख روپۍ ورکړي نو په 1 लाख روپۍ باندې د څه کېږي سم نه کېږي د دې څه علاج هم پې نه کېږي دا همغه په کټ پروت دی لطیف صاحب به څه وکړي د دې دپاره دا پېښور د پندروډ ګوجرګړی د افتخار سره هم خبرې کوم دی لطیف صاحب پلار دی لطیف صاحب دا چې کوم د 2013 نه چې څه ټایم دا بلاست وشو دا هم دغه شان په کټ پروت دی دا هم دغه شان په کټ پروت دی بس دا لکه 13 کې چې لګېدلی او لکه یو کال هم دی پاپریجیکل دی هسپتال کې بیا هغې کې داخل کړی و پهله خو ریډنګ هسپتال کې هم 3-4 میاشتې و بیا د اعتاباد هسپتال کې داخل کړی و هغې نه پس بیا لکه هغې نه به دوباره یو کال نیم بیا دلته بیا پکې په حمله کې غټ غټ زخمونه تاسو کتی شي هغه اوس هم پکې نشانونه شته نو هغه بیا لکه هغې نه پس بیا هم 8 میاشتې پکې بیا داخل و خو هلته مسله پکې دا چې زه خپله یا یوازې قسم نو یا به رزق پسې منډې وې یا به د سره منډې وې نو لکه دغه خبرې دي بس حکومت څه حکومت له جی په کار اوس دا دی چې اوس دله خامخا څه اهمیت خو ورکړي که نه څه وظیفه وله ورکړي دا د دغه کم پروګرامونه شوي دا احساس پروګرام شو دا بل پروګرام شو څوک وایي دغه سروې والا ټیم دې کور ته اوسه پورې موږ له نه دی راغلی دا معذوره زویرې په کار دی خو ټول مخکې وظیفه رده پکې کېده دا تقریبا دا 14 کاله 8 کاله دا اوس کېږي که نه دا کټ باندې پروت دی ټولو سروې شوی ده زموږ سروې د کوڅې ته نه دی راغلی زړه څونه خفه کېږي د افتخار صاحب د افتخار بچی چې دلته پروت دی بلکل ډېر ښه مو ته خفه کېږي دا ورته ګورو ورته کړېږي ورته کور کې په مور هلته په ماشومانو په ډکو میتیازو نه پوهېږي په تشو نه پوهېږي دا 8 کاله دا شو دا بیګ او دا شی نه دا خو وله که زړه دې ښه یو که بدي دا به وله راوړئ دا چې د 8 کاله تاسو څونه د اذیت سره تیر شو دا هم دغه د نااهل دغه حکومت او دا د خلکو ته بیان کې چې د په دې حال باندې لږ ګوره دا خو د 8 کاله وکړو که جما یو کس نه دی پرې غوستی لکه د پارټیانو کې څونه کسان یې غونډو په زه ورغلی یم چاته یم چې هلکه ما سره منډه وخه څوک چا سره غریب سړي سره نه ودرېږي لکه ښه وسې مې بې خپلې کړي دا نه چې زه په کور کې ناست یم خو چې څوک ګورم ورته یم چې زما زوی دی په د ماکه کې لګېدلی دی هلکه یو پلانکي کس سره لاړ شه ډنګلي راس څوک چا سره نه ځي غریب سړي سره به نه ځي خو چې تکړه کارکون د سره تکړه کس د سره بل کس د سره به سره بالکل منډه به هم د سره وي هر څه به سره کوي چې پیسې والا وي چې پیسې والا نه وي که نه غریب سړي دپاره یو سړی منډه نه وي د پارټۍ څوک رانلو چې دې دپاره دونه وظیفه د دې پارټیانو خو هم خپل فاونډیشن وي که نه هېڅ هم نه دي کړي چا دې ټولو باندې ما خپله غاړې خلاصې کړي دي الله دې ستا په دې حال باندې رحم وکړي افتخار څنګه یې شکر الحمدلله خیم د خیر اوس دا 2013 بلاست کې هغه شو 2013 کې شوی و غلام احمد بلور صاحب سره
نو هغې نه بعد بیا زه چې دی پکړ پروت وم زما لاسونو خپو مکمل کار نه کولو د الله پاک لاک لاک شکر دی بیا د هغې نه بعد زه پیراپلیجک هسپتال ته لاړم هلته مال ایکسرسایز یو شوې زه دونه شوم چې د ویلچیر قابل شوم ویلچیر کې د ناستې قابل شوم زه په دې حالات کې هم اوس هم خپل ایجوکیشن کوم فرست ایئر سبق ویم ډي آی ټي مې وکړه او دې کې زه خپله منډې وم او ګورنمنټ موږ سره هېڅ هیلپ نه کوي سبق جاری دی او جی سبق نشاته نه شو د دې دونه معذورتیا چې معذور هم شو د دې باوجود نه جی لکه د نارمل کس غوندې کې ما ځان محسوس کړی نه چې زه ډسیبل یم یا زه یو معذور یم زه دا کار نشم کولی زه هر کار د مخکې کېږم زه یم چې دا به زه کوم دا کولی شم افتخاره درد کیږي چې کله د دې پاټو د پاره چغې چغار شي زنده‌باد شي مرده‌باد شي خپلوان خفه شي سړی پکې معذور شي بیا هم دي خلکو سره چې کم دی حکومت او دغه خلک مرستیال نشي درد خورسي کنه بالکل رسی جی زه به تاسو نه ټول مخکې یو خبر وکم زه به ځکه خود چې غلام محمد بلول پر څه کور ته تلم باقاعده په یوازې دغه باندې دا ورکوټ ایرور مې اداره سره بو زه ولتلې مو د جی سی اف چې زه ستاسو د ماکه کې لګیدلم باقاعده مو ته اخبار خودلې دي خو هغه باوجود هم هغه سن دی غړي تاغې نمک کې زه چې کم دی په کور کې پروت ملاره هسپتال نه رالم خو هغه ټیم سو لکسټ نو منه د ناستې قابل ما نو زمونږ په ماله کې چې دی ام ورته یو کس وی دی چې استاد په بلاس کې زمونږ د علاقې او بچي لګیدلې ته لګ دره تاسو کا او زمان خواته کور دی هغه بل کور ته دعا لراله خو مال رانلې وي دله و بیا را شو ولی ذکر رانلې چې زه د یو غریب سړي زوی ما ځکه مال رانلې کزه چرته د یو خان زوی وي د یو مالدار زوی د یو ایم ان ای زوی وي ام پی ای زوی وي یا د یو منسټر زوی وي زبې روچتولما زبې خاص پتال ته بوتلما زبې خخزیه ته بوتلما مال به پیسې مرا کولی مال به ارس را کول مار سره به ارڅنګ منډه والا او زه به تاسو د سوشل میډیا په دغه باندې وایم چې کوم هغه زما ورونه دي په هغې خوشحاله نه یم خفه یم پې دا کومه سانحه چې شوې وه 2014 کې شوې وه 14 کې شوې وه د سکول والا آرمي پبلک سکول والا شوې وه هغه بچي چې دي که نه امریکې پورې علاج له ورسېدل ولې چې د هغه د یو غټې کورنۍ بچي دي او زه د یو غریب سړي زوی یم ما له په علاج کې یو سړی نه راځي ما له په علاج کې یو ډاکټر دغه نه راکوي زه په دې حال کې زه ته ما سره اوس هم تصویران شته کامران بانګش په زه خپله تللی یم ما ورته چې ما ایف ای کلیر کا ما ډي ټي یو کا ما له نوکري راکا زه غریب سړی یم ما ورسره ملاقات کړی 2 ورځې 3 ورځې ورسره زه په سیکرټریټ کې به زه ناست وم نه نو ته دې دونه زی پورې لاړې ستا دا درس ستا دا چغې چغار یاره صاحب ته خو ډېر تکړه سړی چې په دې دونه په دې هر څه کې معذورتیا چې کم دی هغه ولي په شا او زه مخ په وړاندې تا سره په دې دونه حالات کې بیا هم څوک نه ودرېږي هېڅوک هم نه ودرېږي دې وخت کې هېڅوک هم نه ودرېږي که هغه زموږ حکومت دی که خپل دي که پردي هر څوک چې غریب سړی که نه یو هم نه ودرېږي ځه انشاءالله دا ټیم تا پښتانه یې ني صحیح ده د دې اټو پاټو دغه سیاسي خلک خو چې کم دی که درد لري که نه لري دا پښتانه درد لري په زړه کې صحیح ده ستاسو چې کم د موبایل نمبر دی هغه ووایئ 0312 90 16 204 یو ځل بیا ووایئ 0312 90 16 204 مونږ بریلاس کې زه تاسو ته یو خبره وکړم که نه د کیمرې په وساتت سره ما به سوشل میډیا باندې ایم ان ایم ګوري ایم پی ای به مې ګوري منسټر به مې ګوري هر یو به مې ګوري هغې ته زه یو خواست کوم یو درخواست چې ایم ان ای ته مې ایم پی ای ته مې منسټر ته مې وزیر اعلی ته مې چې ستا زوی زما په شانې په کټ سملاستو ته به وله څه نه کې زه صرف تاسو نه دا یو سوال دا کوم د دې کیمرې په وساتت د سوشل میډیا باندې تاسو به څه کوئ ته به د خپل بچي دپاره څه کې ته به وله کم زیاته منډې وې چې ته زما په شانې شوې که نه او زما په شانې غریب شوې او ته یو پالټۍ له لاړې بلې له لاړې ایم ان ای له لاړې ایم پی ای له لاړې او تا ته هغه وایي چې نه کېږي ستا کار یا د نه کاغذ والي سیټ ته کېږي او په تمه دې ساتي نو افسوس چې ستاسو بچي داسې ودرېدل تاسو به خپله ودرېدئ داسې لکه زمونږ په شان دي تاسو ته به هله زمونږ د دې خلکو احساس وشي
ګرانو عزتمندو دا افتخار صاحب دی دا لطیف صاحب دی مونږ د خپلې سې هغه جهاد چې کم دی هغه وکړو ستا دا درس ستا دا هر څه مونږ دغه دې پښتنو ته کېغوستو چې پښتونه بدنصیبه بدقسمته خواره زاره اټو پاټو کې نستو نابود شوي پښتونه دا ستاسو حل دی کله تاسو بیا زخمیان شي دا وګورئ افتخار صاحب دا د دې دا نور حالات یاره والا بس مونږ ته پر خپل د هغه باندې یار ماتم مو کو سونه ویرو سونه فریاد مونږ کوو مونږ ډیر خوار شوي خلک یو یاره د دې دا درد داسې د دې افتخار سره به سونه بلا تعداد داسې بېوسه او بېکسه خلک چې هغه به جړه فریاد کوي چېرې زه دې ته ورلم بل ته ورلم خو دې ته هغه نه میلاویږي نو زه هغه پښتنو ته خواست کوم چې کم مخیره زراعتي چا وس کېږي چا سره پیسې د دې دا نمبر دی تاسو دې سره کونټیکټ وکړئ څوک ولا صاحب که چېرته څه ښه شان نوکري هغه کوی شي معذوره دی دا وګوره ډي آی ټي مو که په دغه شان حالاتو کې فرسټ ایئر سبق یم چې کم دی هغه هم دا دی کمپلیټ شو کلیر شو ریزلټ به هم راوځي سیکنډ دا خپل حوصله نه بیلی خو زه افتخار ته تکړه ان شاء الله تعالی به د دې هر څه بدله چې کم ده الله درکوي که دلته دا د وخت فرعونان ظلم وکړي جبر وکړي خو یو وخت به داسې راشي چې دا خلک به ته په ګریوان کې نیسي به بیا د هغه رب ذوالجلال عدالت صحیح ده بیا به هلته نه دې خلک نه تښتي نو ګرانو عزتمندو پښتنو دا افتخار او دا لطیف صاحب دا خلک تاسو ته مخې ته ږدو او فیصله په تاسو باندې